کی عجیب عجیب خلق تیر شي او بعض کسانو ول یو شارټ کټ طریقه راوسته د انتهایی شارټ کټ هغه دا چې رمضان المبارک اخیری جمعه وی سلور رکعات منځ وکا په دې طریقې سره نو کده او یو کالو منځونم د قضا شي وی الله به ته ټول معاف کی ټول سبحان الله او دا ورته حدیث موږ نو اوریدل دا سبحان الله پارام کین او یا کالو منځونه درته معاف شي ولی او یا کالو عزت مندو هغه ځان نه په استنجا کول باندې سرمن ولاړه کړی دا او تارو رب سلور رکعات منځ وکړو لو واسي هغه غریبانو په استنجاګانو باندې چې کم دی ځان سپین راواړولو او بل زړه درو منځونه نه کوي بداتوانه برابر دي نه نیک عمل او بد عمل والا برابر نه دي چې هر قضای عمری په هر نیت باندې دا جایز ده دا سم نه دی ویل پکار نه دا سی ویل پکار دی چې هر قضای عمری دا مستحب ده هر قضا عمری بدعتم نه ده بعضی صورتونو کې قضای عمری دا واجب ده او بعضی صورتونو کې قضای عمری دا مستحب ده او زمونږ جمله اساتذه او جمله د اهل سنتو د مشایخو په دې باندې معمولم دي چې هغیم د قضای عمره د استحباب قائل دي اول دا الزام دی مونږ اهل سنتو باندې چې وی دی وای قضا عمری د رمضان المبارک په میاش کې اخر جمعه باندې قضا عمری وکا دا مخصوص عمل وکا نو په دې عمل باندې د او یو کالو د لس کالو د ټول عمر قضا منځونه راګرځيږي دا مونږه له سنتو باندې لوی الزام دی نه زمونږ جمله د له سنتو مشایخ د دې قائل دي چې په دې مخصوص عمل باندې د ټول عمر قضا منځونه راګرځيږي نو زمون جمله اساتذه د دې قائل دي چې په دې مخصوص عمل باندې دا یو کالو د لس کالو منځونه راګرځيږي دا مونږه له سنتو باندې دغه معاندین او ال دیابنو طرفنا یو بی بنیاد الزام دی بالخصوص په دې نظریه باندې په دې نیت باندې چې سو قضای عمری دا مخصوص عمل کوي چې په دې باندې مونږه د او یو کالو د لس کالو د ټول عمر منځونه راګرځو امام اهل سنت فرمای فتاوا رضویه کې په خپل باندې مونږ د دې رد کو امام اهل سنت فرمای چې دا عمل دا بدعت قبیحه دی مومن مسلمان ته د دین اجتناب پکار دی او دې باره کې چې څومره روایات راځي چې پاغه کې د لس کالو ذکر دی داغه کې د یو کالو ذکر دی نو دک عقلن او نقلن دا باطل روایتونه دي منګړت روایتونه دي امام اهل سنت په امرت کړي دي مولا علی کاری په امرت کړي دي او زمونږه څومره چې كلهم اغا مشایخ د اهل سنت دي جمله اساتذه دي نو د دې روایت مونږ خپل باندې رد کو نو مونږ باندې چې څوک الزامات کوي دا مغز دروغ دي دا بیجایا او بیجا الزامات دي رب ذوالجلال دی مونږ او تاسو دغه معاندینو دغه دجل او فریب نخپل زمان کې اوس اتی او پاتې د قضای عمره د مسلې وضاحت ناغه داسې دي چې ابتداء قضای عمری دو صورت دي یو قضای عمری واجب ده او دویم نمبر قضای عمری دا مستحب ده قضای عمری واجب داسې ده چې یو انسان دی هغه سمونځونه کړی دي او سمونځونه ته فوت شوي دي سمونځونه ادا کړی دي او سمونځونه ته نه پاتې شوي دي خو په دې باندې یقین دی چې زمانه منځونه فوت شوي دي پاتې شوي دي رانه نو په دې باندې دا پاتې منځونه دا فوت شوي منځونه راګرځول په دې انسان باندې دا واجب دي دا ضروری دي دویم صورت پکې دا دی چې انسان په ټوله زندګۍ کې منځونه ته پاتې شوي او فوت شوي نه دي منځونه کړي دي خو سره د کراهت نه کړي منځونه ته پاتې شوي نه دي خو د فساد وهم پکې پیدا شوي نو بیا په دې انسان باندې منځونه راګرځول دا مستحب دي بلا کراهت
عمدک وجدا چې زمونږه جمله اساتذه کرام زمونږه جمله او ټول مشایخ د اهل سنتو هغه وای چې یو کس منځ کړي دي خو مال کراهت کړي د کراهت سره کړي دي او یا پکې د فساد وهم پیدا شوه دي دل پکار دي چې دی اوس قضای عمری کوي او دا منځونه په داسې طریقې سره ادا کی چې بلا کراهت وي د فساد دا وهم ته ختم شي او دې مطمئن شي خود دې دراګرځولو د پاره زمونږ اساتذه وی مشایخ اعظام فرمایي چې د دې راګرځولو د پاره خاص وخت متعین نه دی خاص زمانہ متعین نه ده بس کلم چې مؤمن مسلمان ته وخت ملاويږي پکار د خپل قضا منځونه بلا کراهت اگر او ګرځي بیا په دې سلسله کې صاحب د فتاوی علمگیری لیکلی بعد صلاة الفجر والعصر د سحر د من نفس د مازیګر د من نفس مرا ګرځو باقی چې کلم را ګرځي کلم تا ته وخت ملاويږي بیا تخپل منځونه بلا کراهت اغا قضا کول شي را ګرځول شي او بیا د دې قضا عمره متعلق چې کومه مستحب ده بیا ټول جمله فتاوی لیکلي دي وقد فعل كثير من السلف لشبهه الفساد وې دا عمل چې دی دا ډیرو د سلفنا دا منقول دی ځکه چې په دې کې شبهه د فساد دا غي د ازاله د پاره دا عمل ډیرو سلف کړي زمونږه مشایخ هم کوي سمرا د اهل سنت مشایخ دي پیران صاحبان دي او سمره جمله اساتذه دي اغیم دا او بیا په دې باندې حواله ما سره فتاوا شامیشتم دا مسله پکشته ده فتاوا علمگیری خلاصۃ الفتاوا فتاوا سمرقندی تحتاوی شریف بحر رایق او وغیرہ د دې اهل دیابنو کتابونه ما سره شته دي چې اغیم د دې قضا عمره قائل دي د دې مستحب صورت باقی چې کوم الزامات او بدعات دي پکې مونږ په خپل باندې پاغیرت کو زمونږ اساتذه پاغي باندې رد کی نه زمونږ پاستانو کې دغه بدعات دا کیږي مونږ په خپل باندې پاغي باندې ردونه کو او بیا خاص کر امام اهل سنت اعلی حضرت عظیم المرتبت امام شیخ احمد رضا خان قندهاری علیہ رحمت فتاوا رضویہ کې سمرا په دې سلسله کې چې بدعات کیږي امام اهل سنت په خپل باندې داغه نشاندهی کړی دا پاغي رد کړی دی او که بیا هم څوک خاص کر په دې عمل باندې څوک مستحب قضا عمره تم بدعت وای نو بیا به زه داغي پاستانو کې وخم داغي د مشایخونه به وخم چې هغه په خپل باندې امدا معمول کې دی طریقه ده نو ول بیا هغه ستاسو مشایخ او اساتذه بدعتيان ندي او د الزام سره په مونږ باندې لګي او دا کم بدعت عمل چې په دې کې کیږي دا یو کالو د لسو کالو پنیت باندې چې څوک قضا عمره کوي امام اهل سنت ورته خپل بدعت وایي مونږ ورته خپل بدعت وایو زمونږ مشایخ ورته خپل بدعت وایي زمونږ اساتذه کرام هم وایي چې څوک په دې نیت باندې قضا عمره کوي چې دا یو کالو لس کالو منځونه پیرا ګرځي دا بدعت ته نو مونږ په خپل دغه بدعات او قائل نه یو رد وکاو او څوک چې مونږ باندې د دې باوجود هم څوک ردونه کوي رب ذوالجلال دې ورته هدایت نصیب کړي او که هدایت په قسمت کې نه رب ذوالجلال دې مونږ په خپل زمان کې